الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو درد الحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن 15 نمبر درس تاسو مخې ته بیانېږي. په پرونی درس کې منګه د الحاد وضاحت کړو دوستانو. د الحاد تعریف موضوع غرض بیان شوی. بیا د ملحدینو اقسام من وضاحت کړو دوستانو. دغه شان د کې چې د ملحدینو اقسام چې د الحاد موضوع بیان شوی و، د الحاد هدف او غرض بیان شوی، د الحاد اقسام مطلق الحاد والا، دویم د لا ادریت والا و، دا اصطلاح حق صلی استعمال کړی و، دریم نمبر د ډیزم والا و، څلورم نمبر علمی والا و، پنځم نفسیاتی الحاد. د سره څلورو الفاظو موږ وضاحت کړو: دین، مسلک، منهج، مذهب. د ملحدینو د مذهب په باره کې نظر او د مذهب تشریح موږ کړی و. اوس به موږ وایو چې د جدید الحاد ابتدایي دور کوم دی. ګوره الحاد علماء کرامو الحاد د قدیم زمانه نه روان دی. چې قدیم زمانه او زمنګ چې مد مقابل کوم خصم دی دا جدید ملحدین دي. چې دی جدید د دې او د هغوی په منځ کې فرق دی. چې دی د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې فرقونه دي. اب تاسو ته موږ بیانو او تاسو چې کوم مقابله کوئ د جدید ملحدینو کو د چا جدید ځکه الحاد خو د قدیم زمانه نه روان دی او قران کریم کې پای باندې څه دی وضاحتونه موجود دي. دا فرمایي کنه ما هي الا حیاتنا الدنیا انا کوي مگر دهر فنا کوي سکه آیا وما یهلكنا الا الدهر من نه هلاکه لکه دهر زمانہ. نو دا لکه د نبی له سلام د حدیبیه په موقع باندې سحر کې صحابه کرامو ته جمهور کله سلام وګرځو په دې شپه باران شروع. نبی له سلام صحابو ته پوښتنه کوي چې الله څه فرمایي. دا رسول خو پويږي. نو نبی له سلام ته فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې په دې شپه ډیرو خلکو په ما ایمان راوړو، ډیرو زمانه انکار وکړو. کوم خلکو چې دا ایمان او عقیده چې دا باران زمنګ باندې د الله د طرفه رحمت په موږ راوړو، دوی په ما ایمان راوړو، د سیارو نه انکار وکړو. او کوم خلکو چې دا عقیده چې دا باران د ستورو د وجو شو، د پلانکۍ سیارې د وجو، د پلانکۍ سیارې د وجو شو، دوی څوک زمانه انکار وکړو. څوک انکار زمانه انکار وکړو، په سیارو ایمان راوړو. دا دهریت الحاد قدیم زمانه کې موجود او هغه غیر مربوط سو غیر مربوط هغه غیر مربوط او هغه یو څه فرضي اشکالات وو د چا د ملحدینو. دا اوس په دغه یو نظام موجود دی چې د نورسته فلسفه موجود ده. فلسفه کومه فلسفه ده؟ هیومنزم کنه. انسان د جدید الحاد نه د هیومنزم فلسفه رسته پراته ده. د شاخونه پراته دي. دې ته ډېر ښایسته نومونه ورکړي: ازادي، د مساوات او ترقي. ما ورته ویلې دا ملحدین د مساوات او چغې وایي. ما بله دوی باندې ویلې ما تاسو ښځې ولې راولئ براډون ده؟ تاسو ناسته انټرټینمنټ کوئ. ته دې ښځې نه مو ویل چې راځه ښه دې ځان سره کښېنه وکنه چې دا خلک دله نور هم راډېر شي. ته مساوات، زه خو د مساواتو قایل نه یم، زه د انصاف او د عدل قایل یم. څه شم؟ انصاف او الله موږ ته وایي ان الله یامر بالعدل والاحسان. موږ له د عدل او د احسان خبره ده. تاسو د مساواتو نو ته چې ناستې کې مرې ته ناستې خو دا ښځه دې ځان سره کښېنه وکړه. تا کې د سره څه نشته. موږ به ملحده تا اله مساواتو والا ومنو چې ښځه ځان سره کښېنه او ستا ښځه ستا غونده کړي، ستا په شان ژوند تېر کړي. دوستانو نو دا جدید الحاد به موږ پیژنو. عبارت شروع کړو ورسې کتاب د عهد قدیم په ټوله زمانه کې مذهب غالب عهد قدیم کومه زمانه وه؟ د 15مې صدۍ نه شاباسي 15مې صدۍ زمانې پورې عهد. اوس پوه شوئ، شکر دی. تاسو اوس په الحاد مبادیاتو باندې پوه شئ. الله آسان دی. شابه دا هغه زمانه ده کومه چې قبل از تاریخ نه شروع ده، د قرون وسطا اخري صدۍ پورې ده، یعنې د 15مې صدۍ پورې زمانې د عهد قدیم وایي. دا هغه د دې عهد څه شی او د خصوصیت موږ بیان کړو چې په دې عهد کې مذهب ته خاص اهمیت حاصل وکړ. هغه قدیم یوناني مذاهب وو، که بت پرست مذاهب وو او که ستاره پرست مذاهب موجود وو. په عربو کې بعضې خلک وو چې هغه ستاره پرست وو، یا سماوي مذاهب وو یا غیر سماوي مذاهب وو. د 15مې صدۍ پورې مذهب غالب وو. د 15مې صدۍ نه واخله تر 12مې صدۍ پورې زمانې د عهد نشاد ثانیه وایي. دا عهد چې د دې نه د جدید الحاد ابتدا وشوه. دا
بس سوالونو کې تاسو ته راځي دا خبرې باید ساتئ چې د جدید الحاد ابتدا د نشاطي ثانیه دا تاسو څو پیژندل مخکې د اشاره 18 صدۍ د وسط نه واخله تر ضمانت 2000 کاله پورې کال 2000 پورې دوستانو دا د عهد جدید و چې عهد جدید و عهد قدیم نشاط ثانیه او عهد جدید اوس دا ټول عهد جدید دی په دې کې د الحاد فلسفه خوره شوه د په زمانه د عهد قدیم کې د مذهب د ګستاخۍ په جرم ډېر فلاسفه قتل شوي دي سقرات 399 قبل المسیح کې دوستانو د عهد قدیم کې چې موږ چې مذهب غالب وو چا به چې د مذهب د غوکله رقم ساينسدانانو به چې د مذهب خلاف نظریه پیش کاغه به څه کو قتل کولو ابه پانسی کو شابه دې به سامان سوالو کې وای مذهب همیشه د ترکه په لار کې خنډ د لری کې موږ هغه عیسائی خود ساخته مذهب دی سره صحیح خود ساخته مذهب زمنګ اسلام د ترقی ضامن دی اسلام د ترقی ضامن دی دا فطری مذهب دی دا د هر یو انسان ضرورت دی دوستانو دا یو لوی موضوع ده که زه په دې بحث کوم دا د کتاب لوستل په معنا پاتې کیږي او زه به دا پړاو غوا شابه سقرات 399 قبل مسیح کې دته د مذهب په جرم کې پانسی ورکړی شوی ده دیم ګلیول دوستانو ګلیل چې دی د سیارو د سیارو د گردش په باره کې قبل مسیح دوه نظریې موجود وي یو نظریه بطلیموس و هغه ویل چې ځمکه د کائنات مرکز دی او دویمه نظریه د فیثاغورس و چې د ځمکه او نور سیارې د نمر نګیر چاپیره ګرځي د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان و چې ځمکه د کائنات مرکز دی عیسایانو خبرې ولې کو په دې وجه کو چې دا جدید الحاد د چا د کور نه راوتل دي د عیسایت د کور نه مستشرقین تاسو د اسلام مطالعه کوي د څه لپاره کتابانه اعتراض وکړي ګولډ ظاهر ویلیم مور دا مشهور مستشرقین دي د نبی رسول الله په شان کې کتاب لیکلی به ادبی کړی دا د عائشه زمونږ د مور بیبي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نکاح دا مستشرقین روچت کړو نن منیر شاکر هم دا بیانوي مفتی منیر شاکر چیرې دا دغه نه خلاف دی عقل نه خلاف دی ما به پنځه شپږ اقوال لا جمع کړو ابل زم یو کس سوال وکړو وای دا د بخاری دا حدیث وای دا ګوره د قران نه خلاف دی مې ولې خلاف دی وير د نه کالو په عمر د عائشه رضی الله تعالی نکاح شوی ما ورته ویلي زما او استاد پښتنو کلچر په عربي کلچر ته نشي ورفټ کولای من خو اتل سو کالو جنیم دا یو کالو بوډا ته نه ورکو د شپې تو ورکوي من کور کوشش غنو اے به غنو هغه خو نه هو هغه په دیوازه د عائشه رضی الله تعالی نکاح د نه کالو په عمر کې نه شوی معاویه رضی الله تعالی د خپل لور نکاح کړی د نه کالو په عمر کې د فاطمه بنت منذر نکاح شوی د نه کالو په عمر کې عمر بن عاص رضی الله تعالی د خپل پلار نه ولس کاله کې شروع دارقطنی رحمت الله علیه په خپل سند ذکر کړی و چې نه تل کالو عمر کې نه او ګرځیدا که چېرته صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شوی بیا به تاسو بل اعتراض به تا باندې استاد کلی خلک کوي که 1500 کالو سره شي کوي کدا د ایب خبره ونه عبد الله ابن ابي ابن سلول دغه په اعتراض کړی او ګرځیدو دي خبرو پسې کدا د ایب خبره د مکی مشرکانو په پکړې د مدینه منافقانو په پکړې او د نجران عیسایانو سره چې پیغمبر پاک مناظره کوله ول به اعتراض کړی راواله تاریخ راواله د چا کتاب راواله چې چا په اعتراض کړی دا په چا کړی مستشرقین په کړی دا منیر شاکر او دا خلک په اعتراضات کوي د دوستانو زمنګ مذهب مطلب څه شی دی زمنګ د مذهب اصول صحیح دي زمنګ د مذهب اصول نو دې چې تاسو ته وایي چې مذهب د ترقی په لار کې خنډ ته ورته چې عیسائی خود ساخته مذهب دی څونه ساينسدانان چې پانسي کړي دي څه کړي دا چا کړي عیسائی بیا که چېرته دوی تا باندې سوال وکړي چې وګوره د ابن سینا کتابونه سوځولي د پلانکی ورته دا ظالم باچانو د حسد د وجې کړي چې دي حسد د وجې زمنګ د امامانو زمنګ د علماء کرامو زمنګ د اسلاف جنازې د دغه نه دی وتلي د جیلونو نه زمنګ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ځان نه دی ورکړي ابن تیمیه رحمت الله علیه جنازه نه وتلي تاسو سونه زمنګ اکابرین دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې د اتیا کالو په عمر کې کوړی نه خوري سونه بدل نه یادو امام بخاری رحمت الله علیه چرته شي شوی دی چرته د دنیا ته چې خپل کلی کې چانه پرې غوستو او هغه د سوالو کې چې پروردګار د فراخوالي نه علاوه دنیا په ماتن نه دی الله نور می دنیا کې ژوند نه دی پکار چې کله بیا دغه خپل کرامات ظاهر نو دوستانو نو هغه ظالم باچاهانو کړی دي لیکن تراشه د اسلام کله چې سوالو کې چې تاسو ساينسدانان تبورتوي موږ هیڅ کله د ساينس مخالفت نه کړي سره موږ د جدید ساينس د سره مخالفت نه کوو موږ قائل یو د دې شی نو مخکې شابه د بایبل نظریه هم د بطلیموس په شان و چې ځمکه د کائنات مرکز د خو کله چې جدید فلسفو تحقیق وکړو هغه د فیثاغورس نظریه صحیح و
چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی. نو په دې کې ګلیلیو باندې چرچ الزام ولګولو چې تاسو بدعات ایجاد کړل ځکه د بایبل د نظریې خلاف نظریه پیش کوي. نو هغې ته د عمر قید سزا ورکړل شوله. هغه قید کې په کال 1642 عیسوي کې وفات شوی دی. 1642 کې دا به په عمر قید کې مړ شو. د دې جرم دا و چې د دې دا نظریه پیش کړې وه چې ځمکه د کائنات مرکز نه دی. د بایبل نظریه د چې ځمکه د کائنات مرکز دی، نو په دې باندې د بدعت الزام ولګوو. جدید الحاد څه څیز دی؟ جدید الحاد څه څیز دی؟ دې سره به څه کوو؟ د شور سره جدید الحاد پیژندل ضروري دی. اول جدید الحاد د جدید دور ایجاد دی. په موجوده زمانه کې الحاد یو عقیده وګرځېده او دا اوس یو مستقل مذهب او یو دعوت یو مذهب دی. چې دی مذهب تاسو به د مذهب په شان رد کوئ. څه کوئ؟ مذهب د دوی په هر یو جز به رد کوئ. د ملحدینو په هر یو جز به تاسو کوئ، رد به کوئ. دوی چې وایي مساوات وي، په تا کې مساوات نشته. تا د ښځې نه دا حق نه دی ورکړی چې ځان سره کې را مخامخ کړه. ملحده ته ناستې براډ چلی د اسلام خلاف خبرې کوي، ته د ښځه راوله ځان سره کښېنوه چې زه ګورم چې ته مساوي. چې مساوات در کې نشته نو د مساواتو چغې ولې وې. او د مقابل ټول مذاهب په باطل باندې ګڼي او مناظرې ورسره کوي. د ماهرین سماجیات مطابق یو عرب انسانان ملحدین دي چې دا د ټولې دنیا د آبادۍ 9% جوړېږي. دا ډېره خطرناکه فتنه ده. الله پاک دې زموږ د ټولو نه زیات ملحدین په چین کې دي چې تقریبا 40 کروڑه انسانان ملحدین دي. دویم جدید الحاد د مغرب نه اوجد شوی دی. څنګه چې مغرب خپل ایجاد کړي شوي څیزونه ټولې دنیا ته ورسول، همداسې الحاد هم ورسول. اول د مغربي دنیا پیژندل ضروري دی. د دې د باره کې وضاحت مخکې تاسو الحمدلله مغربي فکر فلسفه په تفصیل سره وپېژندله. تاسو د مغربي کمونیزم، سیکولرزم، لیبرالزم، سوشلیزم، کیپیټالیزم، ټول معاشي او سیاسي نظام دواړه تاسو ته موږ ښودلي. د مغربي فکر فلسفي بنیاد هغه د هیومنیزم فلسفه ده. بیا د هغې مختلف شاخونه دي. یو پکې ایتیزم دی. ایتیزم یې څوم شاخ موږ ویلی، 5 نمبر موږ ویلی که نه. دا د هیومنیزم د فلسفې تصور د الله نه انکار کولو ته وایي. نوټ هر ملحد او هر هیومنیست کېدی شي. هر ملحد چې دی دا به او دهري، هر ملحد او دهري دا هیومنیست خو کېدلی شي. البته هر یو هیومنیست دا ملحد نه وي. بعضې پکې ډیسټ وي او بعضې پکې متشکک وي، حتی چې بعضې هیومنیست مذهبي هم وي. مثلا په دور حاضر کې تقریبا تمام عیسایان دا کرسچن هیومنیزم دي. دریم نمبر د جدید الحاد تاریخي وجوهات کوم دي چې تفصیل سره بیان کړی شي. څلورم د دې بنیادي وجې دي د کوم په وجه چې مغرب کې الحاد. دوستانو د جدید الحاد او د قدیم الحاد په مابین کې فرقونه دي. هغه فرقونه ما تاسو ویلي چې اوس یې زر بیان شابه. د الحاد مفهوم او معنی تاسو د مخکې بیان شوه. د مطلق مذهب الملحد هو الکافر بالله وبالادیان كلها. ملحد هغه چاته ویل کېږي چې د الله او د ټولو مذاهبو نه انکار کوي. شابه. نو دلته یو سوال دی چې جدید الحاد څه څیز دی؟ جواب جدید الحاد هم په خپله معنی کې یو الحاد دی، یعنې د الله تعالی د وجود نه انکار کولو ته وایي. لیکن د دې الحاد هغه اولنی الحاد سره فرق شته. فرقونه دي. کم فرق دی هغه وضاحت کوو. اول فرق د جدید الحاد د قدیم الحاد سره د اولې زمانې دهریت او الحاد چې هغه انفرادي او دا اجتماعي دی. هغه یو کس راغی لکه امام صاحب سره مناظره مشهوره ده که نه، دغه شانته یو کس راغی و 3 سوالات مې دي د الله نه خوا څه دي، الله اوس څه کوي، الله اوس څه کوي، والله چېرته ګوري. یو عالم ورته ویل زه به جواب درکړم. و شمارل وکړه 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اخوا څه دي، صفر دی. د الله نه خوا څه نشته. ورته ویل الله چېرته ګوري، شوې بله کوي دا چېرته ګوري، هر چېرته ګوري، الله اوس څه کوي. ورته ویل ته راپاڅېږه، زه ته په کرسۍ ناست هغې کېنوم. ګوره دا هغه د کس به څه هغه انفرادي سوالات به د جدید الحاد دا اوس یو منظم انداز کې کوي. قدیم الحاد هغه بس انفرادي سوالات. یعنی هغه فتنه به انفرادي وه. د هغه ملحد چې کوم اشکالات او اعتراضات و هغه په خاص علوم باندې قایم نه و. یو نیم اعتراض به یې کولو او هغه یو غیر منظم الحاد و. لیکن د کله نه چې جدید الحاد ایجاد شوی دی نو دوی یو منظم صورت اختیار کړی دی. اوس د ملحدینو خپل ګروپونه جوړ شوي دي، باقاعده د دوی اجلاسونه کېږي. دوی یو ملت جوړ شوی دی. سوشل میډیا زه چې خپله موږ نو راوتلي دي ته دوی به وروره سره عام چیلنج ورکولو، دوی به کارټونان جوړو زموږ د مقدساتو. د الله په فضل په مرۍ مو لخپۍ ایښې ده، شکر دی چې دوی خو درانه ځان وخوځوي. چې کوم ځای کې دوی سره څه زیاتې وشي نو ټول ملحدین ورپسې اواز اوچتوي او د هغې دپاره احتجاج کوي. دوی یو مذهب او یو ملت او یو قام جوړ شوی دی. دویم فرق د جدید الحاد د قدیم سره. دویم فرق اول فرق کې څه شی و؟
دا به نورم سبا ګره دا د سبا ورم ټول بودري په یو خو دا براته وي هغه چې انفرادي او دا اجتماعي دی چې دونه د دې ځکه به دې کې خبره کول شي دویم فرق هغه د قوم چې قدیم الحاد هغه په خاص فلسفه باندې مبني نه وو فردي اشکالات او اعتراضات او قوم چې جدید الحاد دا مبني په ساينس باندې دی د دې نه وروسته چې کوم علوم دي هغه عقلي طور مضبوط دي او نن سبا د دې علومو دور دی د ټکنالوژي دور دی د علومو د زیاتېدو بوجا دا په زیاتېدو د بنیادی عقلي دلیل دی او اکثر خلک د عقلي دلیل په وجه گمراه کیږي او دا خطرناک فتنه ده او د دې مقابله کول مشکل کار دی علماء کرامو ته پکار دي موضوع ته توجه ورکړي دا جدید الحاد د جدید الحاد د پیدا کېدو درې وجوهات د جدید الحاد پیدا کېدو درې وجوهات دي اول د کلیسا ظلم او د هغه بغاوت دا جدید الحاد چې پیدا شو نو دا عیسایت خو مذهبي معاشره وکندا ولی د الله نه انکار وکړو د کلیسا کې ډېر سخت ظلم روانو دوی موجه دوستانو هغه دا و دا وایي مذهب پرې وسونو ساينسي ترقی وکړه هغه وی چې د پروسته پاتې کېدو دا وجه او درې موجه چې دا و دوستانو هغه د مغربي قوم په ژوند کې دوستانو د فلسفو رواج راغی هغه کې بعضي فلسفه پیدا شو هغه دهریانو سو نو ته چې د دهری کتاب لولې ته بس کېږي ته د منیر شاکر کتاب لولې ته بس کېږي تا نه خپل منکر حدیث جوړي ته په الله می تراس کې پر رسول به کې په دی دیم د ساينس د علوم ترقی دریم د مغربي قوم په ژوند کې د فلسفو رواج کېدل د جدید الحاد پیدایش د مغرب نه شوی دی مغرب کې د عیسایت ډېر په زور او شور سره حکمرانی و حکمران به هم د پادری تابع او د پادری د مرزي نه خلاف به سن شو کولای عیسائی مذهب چې او هغه په خپل اصلي شکل کې نه پاتې شوی هغه کې پادریان او عیسایانو د ځان قوانین جوړ کړي وو په ظاهر خو آسماني مذهب لیکن په حقیقت کې دا اوس یو زمینی مذهب جوړ شوی وو خلکو د ځان نه جوړ کړي وو او انسان چې کوم څه جوړ کړي هغه د ټول انسانانو د ټول زمانو لپاره مفید نه وي دا خو ساخته مذهب وو چې نوم یې ورته عیسایت کې کوم چې د اصل عیسایت نه مختلف او په هغه بایبل هغه مقدس انجیل نه دی کوم چې په عیسی علی السلام نازل شوی دا دوی لیکل دي ښا دغه سلور اناجیل وای متی مرقس لوقا یوحنا دا خو د شاګردانو عیسی علی السلام یوحنا په خپل په اخري باب کې فرمای آیات نمبر 25 کې وای د عیسی علی السلام ډیر اقوال موږ نه دي راجمع کړي نو خدا کې دلته چې قران الف با تا محفوظ دي د دوی د خپل وجه موږ نه دي راجمع کړي نو څه شو هغه د عیسی علی السلام اقوال هغه کې غیر فطري پابندیان موجود وي نو خلک د مذهب نه بیزار شو اول تحریک یې شروع کړ د اسلام د اصلاح مذهب په نوم او دا تحریک مارټن لوتر شروع کړ مارټن لوتر دا څوک دی لکه مارټن لوتر څوک دی مولوی صاحب مارټن لوتر زمونږ څه دی مارټن لوتر څوک دی ها بس دا یو خو درکشته کنه ګوره د تاریخ پیدایش دی 1483 مارټن لوتر ابل یو عیسائی راغلی یو فارسیوانو عیسائی شوی دی مورته ته کم دغه سره تعلق ساتي او پروټستان سره ماته ویل مفتي ابو ته مطالعه لري په دې باندې نو هغه چې راشي ماته بس ماته صرف یو فتوا لګو دا یورپ کې چې مسلمانان دي دا کافرات دي کافر بچا هجرت کړي ولې کافرانو په هجرت کولو باندې سړی څوک نه کافر کیږي کافر وطن ته هجرت کولو باندې سړی خو نه کافر کیږي البته کدا د خپل د کفر اقرار او خپل به کافر کیږي بیا ما راټینګ په دې سایت کې کنه ما ورته چې تاسو ما چې غلط استئ ما ته ول ګوره تاسو شیانو ته کافر وي پلان کې ما تاسو چې بل ته کافر وي مې ته کوم سره تعلق ساتي پروټستان سره بس ها مارټن لوتر دا سړی دی ها او دا د دې لپاره شروع کړو چې خلک د پادری د ظلم نه ازادي حاصل کړي په دې کې دوی د مذهب نه انکار ونه کړو بلکې دوی ویل چې د بایبل تشریح د هر سړي حق دی چې ځان پر پوهه کړي مارټن لوتر سل اعتراضونه کړي 95 یا 100 اعتراضات کړي په چرچ ولز وړاند کړي په دروازه باندې ځوړاند کړي او د وخت حکمرانانو هم د دې تحریک ملګرتیا وکړه ځکه هغوی هم د پادری نه تنګ نو معاشره د پادریانو د قید نه آزاد شو عوام د کلیسا بایبل او د پادری نه لري شول دوی په مزه د الحاد په فتنه کې اخته شول اوله وجه د الحاد هغه د کلیسا ظلم او جبر اوله وجه د الحاد هغه د کلیسا ظلم او جبر دی خدا خبر یا ساتي چې په مغرب کې د کلیسا بادشاہي و نو هغه د دوی خراب او زمانه کله چې د مذهب غلبه او تاریخ زمانه دا سو موږ په ترقی کې دوی 300 کال په موږ صلیبي جنگونه مسلط کړي یو کې موږ نه شو ګټلې د دوی تاریخ دورو دوی چې کله مذهب پرې وسو ترقی وکړل دوی وی چې راشه مذهب پرې دی موږ تاسو مسلمانان چې ته تللی دي هر څه په موږ راځي علماء ورزه ختم کړي دي مور دوی راځي علماء ورزه ختم کړي د پروفیسوران ډاکټران درا ولادت موږ دې مسلې حل کوي دا مذهب
د دنیا چې منګه څنګه ضرورت لرو داسې د دین هم ضرورت لرو. عیسائی خپل عوام په پادری اعتراض نه کوي چې راشه ته څه وکړه ما ته ساينس او ټکنالوژي جوړه کړه ما ته بیباون جازونه جوړ کړه ما ته ډمبم جوړ کړه. زما استاد مسلمانانو په ذهن کې دا کېنو چې بای دا د علما ګناهګار چې دی موږ له موږ څه ونه کړه موږ ډمبم جوړ نکړو موږ څه ونه کړه نو هلکه نو دا خو زموږ خدا کار دی فی سبیل الله دا علما رحمت دی چې دی زما استاد بچو ته فی سبیل الله څخه قرآن ښیي که دې علما کرامو هغه یو دی ډاکټر هغه برکت الله برمن یاره وایي دې ته به څوک امامتي نه ورکوي. موږ دا امامتي چې دا علما کوو دا په دې عوامو باندې احسان دی. که دا علما کرام ټول راوځي او دوی خپل کاروبار شروع کړي موږ د دوی نه ښه کولی شو نو بیا به څه کېږي وروره ټول به د هغه خلک به بیا ستا د کلي علما کرام شي مشران به شي چې په دین به نه پوهېږي صورت فاتحه به نشي ویلی امنت بالله به نشي ویلی دعای قنوت به شکر وباسئ مسلمان ملت ته شکر وباسئ چې دا علما کرام فی سبیل الله په 7,000 روپۍ باندې ستاسو څه کوي په دې باندې والله که موږ یو څوکیدار نشو ساتلی ځان ته دوستانو نو د کلیسا ظلم دوستانو نو دا د هغوی تاریخ دور چې هغوی زمونږ تاریخ دور دا دی چې موږ په دین عمل نه کوو. مطلب مې د خبرې دا دی موږ تاریخ دور دا دی چې موږ د دین نه لرې شوي یو موږ باندې څه شی دی کافر مسلط دی موږ یو فلسطین نشو ازادولی یو فلسطین او یو وخت داسې و چې موږ به ورغلو دوی به خپله تښتېدلي وو څه به دوی به خپله موږ له ښارونه پرېوتل نن یو ښار دی غزا موږ د دې تپوس نشو کولی زموږ بچي هلته د ولږې نه څه کېږي مري او سره د 50 ملکونو سره د پلانکو غټ القابات لرو نو څه شی دی اسلام باندې عمل نشته دی. الله موږ ته څه ویلي دي وانتم الاعلون بیا وایي که نه ان کنتم مؤمن ټولو د پاسه باسئ که چېرې تاسو مؤمنان استئ نو د هغوی تاریخ دور دا دی چې په مذهب عمل کوو زموږ تاریخ دور دا دی چې په مذهب عمل نه کوو ښه مخکې ځه او چې کله دوی د کلیسا نه آزاد شول نو د دنیا په لحاظ یې ترقي وکړه نو د هغوی نوي نسلونو دا ویل چې مذهب د ترقۍ په لاره کې خنډ او رکاوټ دی او نن سبا دلته هم داسې خبره کېږي چې مذهب د ترقۍ په لاره کې رکاوټ جوړ شوی دی چېرته د عیسایانو خودساخته دین او چېرته د اسلام پاک دین چې د ترقۍ ضابط دی اسلام په خودساخته عیسایت باندې قیاس کوي داسې ویل پکار دی چې عیسایي خودساخته مذهب د ترقۍ لپاره رکاوټ دی او اوس دا په اسلام قیاس کول ډېر لوی ظلم دی ځکه د اسلام قوانین الله رب العزت په خپله مقرر کړي دي کله خو اندلس موجوده سپین هم د مسلمانانو په لاس کې و چې ټول مغرب ترې رڼا حاصلوله هلته خو د اسلام حکمراني وه دا خبرې د هغه خلک کوي کوم چې مغرب نه متاثر دي خلک چې مغرب نه متاثر ټول دا خبرې کوي دویمه وجه د خورېدو د ساینس ترقي ده د الحاد د خورېدو هغه د ساینس ترقي ده ساینس د خارجي اشیاو نه بحث کوي دوی د مشاهدې او تجربې په بنیاد خبرې کوي اول دوی سوچ کوي او بیا مشاهده کوي خارج کې چې کوم څیز د دوی په ذهن کې راشي صرف هغه مني دوی چې کومه تجربه کوي دې ته ساینس وایي او د ساینس قوانین د مشاهدې او تجربې نه ثابت دي چې کله د مشاهدې او تجربې دا خبره مشهوره شوه چې د هر څیز په باره کې به تجربه کوو او مشاهده کوو دا یو نفسیاتي مسله جوړه شوه چې د هر شي د پېژندلو آله دا ده چې د هغې مشاهده دې وکړی شي او یا یې په تجربه کې راولي چې کله یې دا خبره په مذهب باندې راوستله نو په مذهب کې خو د تجربې او مشاهدې خبرې نه کېږي دلته خو د غیب په خبرو باندې یقین کول دي او دوی خو دا قوانین جوړ کړي چې د هر شي به یا مشاهده کې یا به تجربه کوي راولي که مشاهده کې راغلل نو بیا شته او که مشاهده او تجربه کې رانغلل نو بیا انکار کول شروع کړل نو د دوی د وجې نه دوی د الحاد په لاره روان شول او دا غلطي زموږ دیسي ملحدین دا تاسو سره چې څومره دي دا دیسي ملحدین دي او دا دوی هم دا وایي چې موږ هغه وخت پورې نه منو تر څو پورې چې خدای جل جلاله موږ ته ثابت نه کړی د دوی په ذهن کې دا خبره ده نشي ثابتولی موږ یو ثبوت دي ته چې دې ته په سترګو وښیم ایو ویل خدای پاک دې راشي ماله دې ورونه به چې زه خدای منو دا اوس عقل خبرې دي الله تعالی اوس د کائنات الله تعالی د دې مادي قوانینو نه ماورا دی څه شی دی ماورا دا مادي قوانین موږ د پاره جوړ کړي دي الله تعالی دې دا لکه دا سوال چې دی دا خلاف عقل دی دا څه شی دی دا خلاف عقل سوال دی دا یو انسان چې د موبایل چې دا موبایل جوړ کړی او لپټاپ جوړ کړی دا به دې کې دننه کښېني دي کې به ورنه نوځي یو ملحد وایي چې زه به دا لمنم چې زه دې کې وګورم چې دې کې دا سړی ناست دی زه به لپټاپ منم د لپټاپ جوړونکی منم چې دا کس دننه پکې کښېني او ما ته وایي چې وروړه او دا پروسیسر را لوټه پي چې او دغه دې زنا سم وي نو دا د جهالت خبرې دي قسم خدای د دې په ذهن کې دا خبره ده چې ثابت معنی ده چې مونږ ته خدای جل جلاله وخایا
او دا یو بنیادی غلطي ده من خدای ولې یو نشو شي د ښودلی ثبوت دپاره من ولې خدای نشو ښودلی من په څه په دې باندې من کم دلایل بار بار وایو من چې څه وینو هغه حادث وي من چې څه وینو هغه حادث وي الله د حدود د صفت نه پاک دی من چې څه وینو هغه په جهاد کې الله د جهاد نه پاک دی من چې څه وینو هغه جوهر وي الله د جوهر د صفت نه پاک دی منګه وی را سره منګه چې څه وینو هغه ممکن وي الله تعالی واجب الوجود ذات دی دوستانو په دنیا کې دا دنیا ده دارالامتحان څه ده دا دنیا ده دارالامتحان په امتحان کې مقصد پټول شي په دنیا کې تا ولیدل الله تعالی بیا خو امتحان مقصد ختم شو په ورځ د قیامت به وینو ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون هغه د جنت او جهنم یا الله منګول بیا منګ بیا ورېږه په دنیا کې دا دنیا بل چې تصوینو دا هغه بسوي شکل بوي د الله شکل او صورت د پاک دی بل چې تصوینو هغه به ممسا څه مثال ورکول شي مثال ورکول شي الله تعالی د مثل او د مثال نه پاک دی دوستانو ښه دا 55 دلایل په دې موږ بیانوو او دا یو بنیادی غلطي ده چې د یو شي د ثبوت لپاره د هغې مشاهده وکړئ دا بنیادي غلطي ده دا ښودل چې دی دا کوم اصل دی مولوي صاحب ما ته وښایه د مدعي نه څه مطالبه کولی شي دلیل دی موږ نه څه مطالبه کوي شابسې وره دی موږ ته وایي خدای وښایه نو ته به ورته وایې چې د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي د نظیر د دنیا په یو عدالت کې هم دا د ښودلو صفت نشته دی چې قاضي پاڅېږي او قاتل ته وایي چې سړی دې څنګه مړ کړی دا په بل ډزو کې نظیر دې ته وایي یو سړی دی یو څپېړه والی دی یو پړق دی و تا باندې راغی مولوي صاحب زه یې ووالم مفتي صاحب زه دې سړي ووالم او مفتي صاحب ملحدي صحیح ملحدینو دی په ځان باندې مفتي ملحد نوم ایښی دی همدې مفتي ملحد یو شاګرد پاڅېدو بل شاګرد یې و دا یو شاګرد چې والو خوړل دا راغی چې مفتي ملحده زه د استاد بل شاګرد والم نو دا خو ورته د ښودلو په فارموله دی که نه نو مفتي ملحد به ورته څه کوي اوس فیصله به څنګه کوي چې تا څنګه والی لکه پاڅېږه به بیا راشي بیا به دې مضبوط کړه خو بس هغه ورته چې کور میرات یې فیصله خو په ګواه کېږي په نظیر خو نه کېږي چې ته په نظیر باندې څه کوې ماله فیصلې کې پوه شولې فیصله په څه کېږي په دلیل کېږي په نظیر نه کېږي ملحدینه موږ نه د څه مطالبه کوي د نظیر او دا خبره دوی غلطه ده مخکې زه شابه الله تعالی خو په مشاهده کې نه راځي نو دوی انکار وکړو نو ساینس د الحاد د خورېدو یو لویه ذریعه شوه سوال د ملحدینو نه مذهب غیر مادي چې دی غیر مادي امور دي مذهب تعلق د غیر مادیاتو سره دی ساینس د مادي علوم دا د ساینس د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی دوستانو ساینسي علومو ته هیڅ حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراض وکړي د دې داسې مثال دی لکه څوک چې اعتراض وکړي چې د انسان ذهن تیز دی کرنا تیز ده نو جواب سوال چې تیز دی سوال دا وکړي چې د انسان ذهن تیز دی کرنا تیز ده ما یو ډاکټر وکنه هغه ما سوال کوو یره د الله ثبوت دا ما سره خبرې کولې ما زما دا جسم وفي انفسكم فلا تبزان نه شروع کړه ما به ورته ویل خزا ما رڼا تیز درکه ذهن تیز دی سړی په دونه مګم رڼا او ذهن فرق لري د دې دیو سره دغه نشته مماثلت نشته ولی رڼا څه ده دا مادي جسم لري او ذهن غیر مادي جسم دی پوهیږئ که نه پوهیږئ دا رڼا ماده ده څه ده د دې رفتار معلوم ده 3 लाख کیلومتر فی سیکنډ ذهن څه کوي دا غیر مادي امور شرط کې د عرش تصور وکړه د اسمانونو نه بره تصور کولی شي د دې د سره نو د دې د سره یو بل کې مماثلت نشته دی لکه دغه شان سوال دی چې څوک تا ته وایي چې ما ته خدای په سترګو وښیه ته به ورته وایې چې یاره یا جنت ماله په سترګو وښیه ته به ورته وایې چې دا څه شی دی دا غیر مادي امور دي څه دي دا تا ته په سترګو دا ښودلو ته تعلق نشته دی نو جواب به ورکړي چې ذهن غیر مادي څیز دی او رڼا مادي څیز دی د مادي څیز تشبیه د غیر مادي څیز اثر ورکول جایز نه ده همداسې د مادي څیزونو پېژندلو په حالې باندې غیر مادي څیز نشي معلومولی د الحاد خورېدو درېیمه وجه د الحاد څخه خورېدو درېیمه وجه هغه دا ده چې د مغرب د خلکو په ژوند کې د فلسفو او رسمونو رواج شروع شو مغربي دنیا چې کله د مذهب د قید نه آزاده شوه نو په هغوی کې بعضې ذهینترین فلاسفه پیدا شو په 18مه 18مه او 19مه صدۍ کې لوی لوی فلاسفه پیدا شو او د دې فلسفو نه هم ډېر خلک الحاد طرف ته روان شول یعنې درېیمه وجه د فلاسفو د وجې نه ډېر خلک ګمراه شول ځکه د فلاسفه اکثر ملحدین وو په دې کې خاص طور دوه درجې دي یو د جدیدیت فلسفه د ماډرنیزم ده دویمه د مابعد جدیدیت فلسفه د پوسټ ماډرنیزم ده پوسټ ماډرنیزم به سبا به ویو پوسټ ماډرنیزم د اوس د 20مې صدۍ دغه ده نظریه دی وایي څه شی دی دا جدیدیت هیومنیزم سیکولریزم سوشلیزم کمونیزم دا اصول لري مذهب اصول لري دواړه پرېږده څه وکړه دواړه پرېږده
دا د دې ته پوسټ ماډرنیزم وایي چې اوس پوسټ ماډرنیزم روان دی چې دی پوسټ ماډرنیزم زه مخکې ماډرنیزم فلسفه د 19مې صدۍ پیداوار دی او د دې فلسفې 300 کال پورې په یورپ باندې غلبه وه او د دې اوس هم سباقیات پاتې دي په ماډرنیزم کې ډېر شاخونه دي لذت پرستی روشن خیالي جمهوریت دا هم د مغربي فکر فلسفي بنیاد دی او د هغې ترتیب طرز دی ښه دوستانو او داسې نور خو د ماډرنیزم بنیادي فلسفه چې د هغه د هیومنزم فلسفه ده او دوی وایي چې انسان آزاد دی د آزاد کېدو مطلب دا چې انسان نه بالاتر بل کوم قوت نشته دی چې دې ته دا وایي چې دا خیر دی او دا شر دی بلکې انسان په خپله د خیر او شر په تخلیق کولو کې آزاد دی په ماډرنیزم کې دا دی چې څوک په خپله خوښه مسجد ته ځي څوک پرې اعتراض نشي کولی او که څوک په خپله خوښه شراب څکي څوک یې منع کولی نشي او څوک پرې تنقید نشي کولی یو طرف په مذهب باندې عمل کولو هم ازادي ده او دې سره عام د غلط د کارونو هم ازادي ده اصل کې د دې نه وروسته دا فلسفه ده چې هر یو انسان آزاد دی دا د خپل خیر او شر په خپله تخلیق کولی شي د دې ازادي فلسفې نه یو بله عقیده پیدا شوه چې هغه د مساواتو فلسفه ده چې د هر یو انسان حقوق مساوي دي څوک شراب نه کوي ملحدین ښځې له حق نه ورکوي پوره ښه نه ورته په کاروبار کې ورکوي نه ورله په نوکریانو کې ورکوي باقاعده ښځې رایستلې ده خپل خواهش پوره کول دپاره چې پخوا زمانه کې به د وینځو پوره لباس نه اوس آزادې ښځې د دوی پوره لباس نه پرېږدي که کومه ښځه پرده کوي دی پې پابندي لګوي صرف دا څه کوي خپل خواهش پوره کول چې دا بربنډه ګرځي او موږ د خواهش پوره کوو که څوک شراب زنا کوي یا څوک مسجد ته ځي د دوی حقوق مساوي دي د ښه او بد تمیز ختم شو ځکه انسان آزاد دی د خپل خیر او شر پیدا کولو کې د بل چا پکې څه کار نشته دی چې فیصله وکړي او ووایي چې دا بدي ده دا بد دی او دا صحیح دی دا افضل دی دا د غیر افضل د ښه او د بد تمیز په یورپ کې ختم دی ټول پکې ولیان دي څه دي ټول پکې ولیان دي دوستانو او موږ کې څه ځینې ولیان دي موږ کې ځینې ولیان دي او دوی کې ټول پکې ښه خلک دي که څوک بربنډ ګرځي شرابونه کبابونه څکي او که څوک مسجد ته ځي او خانقاه ته ځي او ګرجې ته ځي د ترجیحاتو سیستم یې ختم کړو دا فلسفه د چا ده دا ماډرنیزم بس دا دواړه د معاشرې په اعتبار سوچ کوئ چې تاسو ته پوهیږئ دا چا فلسفه ته دا د هیومنزم فلسفه ده که نه دا دواړه د معاشرې په اعتبار سره یو شان دي لکه موږ چې وایو د انسان نیک دی او دا بد دی دا ترجیحات یې ختم کړل او دریم دور چې تر اوسه پورې په تاریخ کې دوستانو په تاریخ کې اوسه پورې داسې یو فلسفه نه تېر شوی چې د خیر او د بد د ښه او د بد تمیز ختم کړی واحد دغه یو فلسفه ده واحد دا د هیومنزم دا فلسفه ده او دا د جدید مغربي فکر چې دا د خیر او د شر دا تمیز ختم کړو ټول ښه خلک دي څه څومره خطرناکه فلسفه ده دې نه چې څوک نه وي خبر دا به تا ته وایي والله انسانیت د ټول نه لوی مذهب دی انساني حقوق او پلانتې او دریم دور چې راغی دا د ترقۍ دور او نظریه راغله د ترقۍ نظریه دا ده چې هر یو انسان د خپلو خواهشاتو چې څومره زیات حاصلولی شي هغه هومره ترقي یافته دی ځکه انسان د خپل خیر او شر پیدا کولو صلاحیت لري ځکه خو چې څومره د ساینس علوم دی په دې مبني دي چې څومره ډېر څیزونه ایجاد کړي چې دا د انسان خواهشات زر تر زره پوره کړی شي د ماډرنیزم د فلسفې په مغربي معاشره کې مذهب بالکل معدوم کړو او دا فلسفه په ټوله دنیا کې په مغربي معاشره کې مذهب ختم کړو دوستانو صرف د نوم دپاره عیسایان زموږ په معاشره کې هم داسې خلک شته چې د ماډرنیزم طرفدار دي او په دې کې مفتي منیر شاکر او دا خلک دی ډېر کار وکړو هغوی دپاره دوی نقصان ورسوه موږ دپاره دوی هم غواړي چې هر یو انسان آزاد کړي او اوس دوی بله ناره او چغه هم وهي میرا جسم میری مرضی او داسې نورې خبرې کوي شاکر په دې فلسفه نه پوهېدو د یو وخت کې د ایولوشن دا کولو آدم علیه السلام باندې تر آزاد د کړي مو خو دا په دې مغربي فلسفه ما بل کتابونه وښودله د هندویزم ما ورته ویل تاسو ته چیلنج درکوم که منیر شاکر دا کتابونه خوب کې هم لیدلي راشي ما ته یو کلیپ راوړئ ما صرف دا یو څو خبرې زده کړې وو صرف هغه لکه هر تاسو ویلې هغه تا کولی ولې هغه د بل دپاره لګېو مستشرقینو دا کار دی دې علماو ته څه کوي فنډ کوي دې دپاره چې د هغه د تشریح مطابق تشریح وکړي څه وکړي خدای دې د ایمان حفاظت وکړي خدای دې موږ خرڅوي نه چې په پیسو خرڅو اسلام خلاف شروع دوی وایي چې هر یو انسان کم علم چې د اهل سنت والجماعت او د خپل اکابرو او د منهج د خلاف روان شو هغه زه ومه څه کوئ رد پې کوئ مې منئ دا یاد ساتئ چې څوک هم تلو کټ کړه که څوک هم وښه دا د یو اصولي خبره مساوات دي نو دوی وایي چې مذهب هم څه اصول لري او ماډرنیزم هم څه اصول لري نو ما بعد جدیدیت فلسفي والا دوی وایي چې دا مذهب ستا ذاتي مسله ده دوستانو او ماډرنیزم هم څه اصول لري نو دوی وایي چې دا د پوسټ ماډرنیزم نظریه چې ده بس دا څه وکړئ دا ومنئ سم مه منئ کالک سره واده کوي که جنۍ سره واده کوي که تسپي سره واده کوي که ته خنزي سره که بغیر واده ګرځي څه کې
او ته دغه ژوند تېرې. نو دا د دوی هغه د الحاد د خورېدو وجوهاتو موږ ذکر کړو. سبا به موږ وایو پوسټ ماډرنزم او د اسلام د پوسټ ماډرنزم ووایه. دا پوسټ ماډرنزم همدغه دی که نه؟ پوسټ ماډرنزم یا مابعد جدیدیت د 20مې صدۍ فلسفه ده. دوی وایي دا کوم ژوند چې دی بس دا تېروه، په دې کې څه نظریات، څه افکار یا څه اصول یا څه قواعد یا کوم ضوابط هم هیڅ هم نشته دی. دوی وایي هیڅ یو نظریه په دنیا کې نشته دی، صرف رښتیا وایه. نه مذهب شته نه ماډرنزم شته، بس رښتیا والي هغه چې کوم ته رښتیا ګڼي، چې ته څه رښتیا ګڼي دا رښتیا دي. کوم چې ته غواړې څه وکړه، ډونالډ ټرمپ جوړ کړه او دې عقیدې او نظریې مذهب ته نور هم نقصان ورسوه. نو خلاصه دا شو چې مابعد جدیدیت هم د الحاد د خورېدلو یو لویه ذریعه شوه چې ته څه ګڼې کوم چې ستا خوښه وي هغه کوه. عبارت د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان د اسلام دشمنان اکثر اوس مذهبي خلک دي. ابل یو قادیانی راغلی ځان نه مولوي جوړ کړو، شیعاګان نازیدان اوس دا مذهبي خلک راځي کته من اول چې څوک راشي من اول ورته وشي چې اعتراض وکړي. یو خو زموږ مسلمان سوال وکړي بس جواب ورکړو لاندې کوي چې پوه شو چې کې چنجه دې مرته چسته عقیده بعض وی. ابل یو راغو زه حنفي مدیو باندې مستاسو مرګره په سوال نه پلان کې سوال مورته لور شي د پروفایل چې کړو پروفایل فیک آی ډی چې به مراټینګ وایو الحمدلله ظاهر قران مسیمه هغه بل چې په مسلمانانو په تو ملک ولادت ما پروفایل به وګوري ورته ویلي دا مشرکین او سورۃ ال عمران آیتونه په موږ پټول ما د قل یا الکافرون آیتونه په منیر شاکر ورپټ قل یا الکافرون اے د منیر شاکر بندگان الله عبادت ما تعبدون تاسو منیر شاکر عبادت کوئ نه ما په دا ورپټ ما ګورته د مشرکان آیتونه په ما پټ کې زه د منیر د قل د سورۃ کافرون پتا پټ کو په منیر شاکرون په فیصله څوک کوي فیصله به مفسرین ته وړو کنه. نو مفسرین خو ته منې نه. نو ما ورته ویل ګوره هغه په خپله باندې فارغ شوی عالم دی سره زبنګ د دیوبندي دی خو ما وایي 12 کاله اوس تحقیق په قرآن کې اوس اهل قرآن شو ښځه ما چې ته اهل قرآن شوې ما ورته ویل ستا پلار مور حنفیان ویاو ما د حنفیانو باندې خو تا فتوا ولګوئ داسې دي نو مشرک نکاح کېږي مې ته حرامي که ته حلالي او ویډیو وګورئ هغه وایي ته ذاتیات ودراړئ ما ته په ما باندې د حرامي فتوا لګې په ټولو مسلمانانو د حرامي فتوا لګې بیا مې کسان ته وویل چې ګوره دا هغه سړی دی زه تاسو مسلمانان ګڼم دا اوس مشرکان منیر شاکر در باندې ښځې طلاق کړی دا څه کوي تاسو حرامین ثابت دی نو ما ده پسې روانه سئ که نه اسلام پسې ځي دوستانو. نو دا د اسلام دوستانو څه دي د الحاد په لباس کې د اسلام دا غټ دشمنان دي. دا چا ته کار کوي مطلب مې دا دی الحاد ته کار کوي منیر شاکر او د ډله غامدي انجینر مرزا دا د الحاد یو دغه دی څه شی دی دوستانو یو جز دی دوستانو. دوی باقاعده ملحدین نه وي بلکې د کوم مذهب منونکي یا د منیر شاکر مذهب مني یا د غامدي مذهب مني دا مذهبونه مني شابه لیکن دوی خپل عقیده او مذهب پټ کړی وي او د الحاد په لباس کې په اسلام باندې اعتراضات کوي او داسې خلک به یا قادیانان وي یا عیسایان یا یهودیان وي اکثر روافض هم پکې دا کار کوي او زمونږ په معاشره کې منیر شاکر دی انجینر مرزا دی غامدي او دا خلک او د دوی نښه او نشان دا دی چې دوی په صحابه اعتراض کوي په قرآن اعتراض کوي په امام بخاري اعتراض کوي ستا په مسلماتو باندې څه کوي اعتراضات کوي دوستانو. دوی خپل مذهب پټ کړی وي په ما باندې څوک اعتراض ونه کوي او د دوی نښه او نشان دا دی چې دوی اکثر د تاریخ په باره کې بحث کوي او په تاریخ کې د صحابه کرامو کردار کشي کوي. دوی هم د ملحدینو یو قسم دی دا د منیر شاکر فتنه هم د الحاد یو قسم دی دوستانو او خاص د خلفای ثلاثه په باره کې اعتراضات کوي او دوی نښه او نشان د دوی دا دی چې دوی د قرآن کریم په باره کې دا عقیده لري چې دا محفوظ نه دی پاتې شوی. دا شیعاګان وایي چې قرآن محفوظ نه دی دوی دعوت چلوي چې قرآن کې تحریف شوی دی قرآن کې تحریف شوی دی دوی سره د بحث اندازه جدا وي دوستانو ځکه چې دوی مذهبي خلک دي عیسایان پکې هم شته دوی نښه او نښان داري دوی په اسلام اعتراض. نو سوال دا دی چې ته ملحد یې ته وایې چېرې زه ملحد یم نو په ټولو مذهبونو به یې رد ولې نه کوې شابه سوال دا چې ته ملحد یې نو په ټولو مذاهبو باندې رد ولې نه کوې کله په عیسایت باندې یهودیت باندې یا نور مذاهب باندې ولې بحث نه کوې چې کله د مطلق مذهب نه انکار کوي نو په ټولو باندې اعتراض ولې نه کوي. د دوی نشان هم دا دی چې دوی په اسلام باندې اعتراضات کوي او نن زمانه کې اکثر ملحدین داسې قسمه دي چې دوی صرف په اسلام باندې اعتراضات کوي او حقیقي ملحدین هغه ډېر کم دي. واخر دعوانا دا هغه اسباب دي چې الحاد طرف ته سړی مایل کوي دا به وایو او ډایرکټ ورپسې بل ډېر اهم بحث شروع کېږي د قدیم او جدید علم الکلام تاریخي ادوار دې کې به انشاءالله تاسو په ساده پښتو کې